تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم د معراج د واقعی تذکرم شروع کړی دا. نبی علیہ السلام د سدرۃ المنتہا ته رسیدلو او هلته بیا د مختلفو حالاتو کتل. نو نبی علیہ السلام یوه غټه فرشته ویلې وکتله چې هغې ته مالک وایي. مالک په قرآن شریف کې د هغې تذکره چې یا مالک لیقضي علینا ربک. الله تعالی چې کله جهنمیان جهنم ته وغورځوي او دا سخت دی نو دوی به جهنم دې فرشتې ته ووایي دا جهنم ټولو نه غټه مشره فرشته ده مالک د هغې نوم دی چې یا مالک لیقضي علینا ربک. الله دې موږ مړه کړي وموږ چې دی بس ختم شو موږ جهنم په اور کې تنګ شو. نبی علیہ السلام فرمایي دا فرشته مې وکتله او ډېره مبغوض حالت کې او په غضب په حالت کې ناست او تندی تریو نیولی و او د دې کیفیت دا کیفیت ورته الله پاک ځکه وښودلو دا فرشته چې دا په جهنم باندې د دې تقرر والی شوی دی. نور هم فرشتې دي په اربونو فرشتې چې په جهنم باندې د هغې د حفاظت لپاره الله مقرر کړي دي. نو الله پاک رسول فرمایي چې ما مالک فرشته وکتله چې هغه په یو بد حالت کې او د غصې په حالت کې ما وکتله چې هغه د جهنم باندې د هغې تقرر شوی دی. بیا مې یو 4 نهرونه وکتل. 2 نهرونه ښکاره وو 2 پټ وو. د جبریل نه مې تپوس وکړو چې دا څه معامله ده. ویل چې دا 2 کم نه ښکاره نهرونه دي یا یو فرات دی او یو نیل دی. نیل والا او فرات والا دغه دي او دا 2 چې کم نهرونه دي دا جنت والا دي. دا پټ چې کم دي الله پاک د دې دواړو نهرونو ښکارهوالی دې لپاره ورته کړی دی د دریای نیل او دریای فرات. نیل په مصر کې دی فرات چې دی دا په عراق کې دی. نو الله پاک ورته دا دې لپاره ښودلی چې الله پاک به دا علاقې تاله درکوي دا به ستا د امت د خپو لاندې راځي به چې کوم مصر دی عراق دی او دا اوبه کوم ځای ته رسیږي نو دې علاقه باندې به مسلمانان خورېږي به او د دې دا علاقه د مسلمانانو په دغه کې به راځي. ځینې خلکو وینا دا چې دا جنت نه رابهېدلي. د جنت نه رابهېدلو مطلب دا نه دی دا جنت نه دې له اوبه راځي د ځمکې نه د دې اوبه راځي. او په دې کې نبي صلی الله علیه وسلم ته یو خاص خوشخبری ورکړی شوې ده چې ګوره ستا مسلمانان او امتیان به دې په دې علاقو باندې خورېږي به او دا اوبه چې کوم ځای ته رسي هلته به ستا امتیان رسي دین به رسېږي. نبی علیه السلام په دې دوران کې بیا د جنت او د دوزخ حالات هم ورته الله ښودلي. باقاعده الله پاک ورته ټول جنت ښودلی دی. د سدرۃ المنتہا په خوا کې بیا قرآن شریف عندها سدرۃ المأوى عندها جنت المأوى قرآن بیا ویلی دی د سدرۃ المنتہا په خوا کې بیا جنت دی. قرآن دا پته ذکر کړ چې ایډریس یې دا دی که تاسو جنت تلاش کول غواړئ د سدرۃ المنتہا په خوا کې عندها جنت المأوى. نو الله پاک رسول فرمایي چې ما جنت المأوى نه جنتونه مې وکتل او ډېر ښکلي نعمتونه الله پاک تیار کړي دي مسلمانانو دپاره. هسې چې په جنت کې مو وکتل نو زیات طور پکې غریب خلک فرأیت اکثرها الناس الفقراء. ما زیات خلک په جنت کې د غریبو خلکو وکتل چې غریباران خلک په جنت کې کثرت سره راغلي دي او د هغې بنیادي وجه دا ده
د غریبو خلکو ذمہداري په دنیا کې کمه په نسبت د مالدارو باندې او د غریبو خلکو د ګناهونو مواقع کمې وي په نسبت د مالدارو خلکو باندې او د غریبو خلکو زیات تعلق وي د الله تعالی سره او دین سره په نسبت د مالدارو خلکو. نبی علیہ السلام فرمای ما فقراء او مساکین بیا کتلی دی په جنت کې زیات تعداد جنتیانو د غریبارانو خلکو دی. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم تا او جنت پورته دی سدرۃ المنتهى د پاسا او د عرش لاندې جنت الله پاک جوړ کړی بالکل اعدت للمتقین قرآن ویلی بالکل تیار شوی دی. او دا خبره ځکه کوم چې د ځینې خلکو سوچ دا دی او دا علمي خبره ده ځینې علماو او محققینو رای دا چې جنت اوس نه دی جوړ شوی جنت ته په قیامت کې الله پاک تیارې خو نه د قرآن د آیاتونه معلومیږي د معراج د واقعې نه معلومیږي چې جنت تیار دی د سدرۃ المنتهى د پاسه دی او د عرش لاندې دی د جنت د پاسه چې دی د الله پاک عرش دی بیا والله تعالی ډېر لوی جنت تیار کړی دی. اسی یو واقعه د حدیث ماته نه دی معلوم خو واقعه د چې جبرئیل علیه السلام الله پاک ته ویل د جنت کتل غواړم ورونه هم تذکره کړې ده الله پاک جبرئیل علیه السلام ته 600 وزرې ورکړي دي. نبی علیه السلام د قضیه کې جبرئیل هم کتلی دی نو جبرئیل علیه السلام الله پاک جنت کتل غواړم الله پاک ول اجازه ورکړو چې ور داخل شو ورته 6 میاشتې په جنت کې وګرځېدلو او سیل سیاحت وکړو 6 میاشتې بس راووتلو او الله پاک ته ډېر ښکلی جنت تیار کړی ډېر لوی جنت دی. وی الله پاک ورته وویلو چې دا یو کس جنت دی چې شپږو په کم جنت کې وګرځېدلی که نه 6 میاشتې دا جنت صرف د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی 6 میاشتې د جبریل غوندې غټه فرشته ورسې وګرځېدله ویل دا جنت صرف د ابوبکر صدیق دی دومره اعلی نعمتونه الله پاک تیار کړي دي. ګورو د الله په ذات باندې چې کله د انسان ایمان او عقیده مضبوطوي که نه یقین جوړ یا په دې خبرو به عقیده ساتي به او هغه عبادات کولی شي د الله تعالی سره تعلق جوړولی شي او چې د کوم انسان ایمان او یقین کمزوری وي د هغه د عقیدې کمزورتیا وي هغه به ساینسي فارمولې ایجاد کړي او انسانانو حوالې به ورکړي او دا به کوي او دا به کوي او دا به کوي نه د مؤمن د ایمان د عقیدې لپاره د دې خبرو د دلایلو ضرورت نشته چې الله ویلي او رسول ویلي زموږ پټ سترګې به زموږ ایمان دی دا د مسلمان د ایمان تقاضا ده د الله خبره پټ سترګې مني او د نبی صلی الله علیه وسلم خبره پټ سترګې مني او یقین او ایمان به ساتي. وګوره کله ناکله ته ډاکټر صاحب وایي که نه لکه پلانکې بیماري در پکې یو سړی د ډاکټر خبر نه مسترک کوي هغه ټیک ده ولې په هغه باندې ایمان او یقین جوړ شوی دی که نه دغه شان د دنیا ساینسدان که یوه خبره وکړي موږ فورا منو چې دا ساینسدان دا خبره کړې ده حالانکې دا د دنیا علوم دي کله خطا کېږي کله ټیک وي نو د الله پاک په ذات باندې یقین ساتل پکار دی. بیا نبی صلی الله علیه وسلم ته الله پاک جهنم ښودلی جهنم سیر یې کړی دی او جهنم معلومیږي د روایاتونو داسې چې دا د ځمکې لاندې دی بل طرف ته سدرۃ المنتهى ده او بل طرف ته ځمک جهنم دی په دې خپل منځ کې څه ده نبی علیه السلام څنګه وکتلو بس الله قدرتونو دې کېدلی شي سکندونو کې الله تعالی کوي الله پاک د جنت منظر ورته ښودلی دی باقاعده یا جنت طرف ته نږدې لاره ورته جهنم طرف ته نږدې لاره کولاو کړې چې هر څه شوي دي. نبی علیه السلام جهنم ته چې ورښکاره شولو که نه نو په جهنم کې هم زیات تور زنانه کتلی دي بیا زنانو تعداد په جهنم کې ډېر دی. نبی علیه السلام یو ځل یې تذکره کړې وه او چې ما نه د معراج په شپه باندې زیات تور زنانه په جهنم کې کتلی دي او خټ خلک او مالدار خلک په جهنم کې کتلی دي. بیا دې زنانو تپوس ویله رسوله دا ولې پیغمبر علیه السلام ته فرمایي 4 خبرې دي په زنانو کې د هغې د ولې د هغې خیرت خرابېږي. یو خو دا چې زنانه لعن طعن ډېر کوي خیرې ډېرې کوي ځان ته هم کوي او بچو ته هم کوي او
سارو ته هم کوي او چرګانو ته هم کوي خدای پاک دې میراث کا خدای پاک دې دې کا خدای پاک دې دې کا لا تان در پکې ډېر دی نو خیري شریعت منع کړی دی خیري بنه کوي وزم د مسلمانانو حکاته خراب شول اوس یو بل ته خیري کو کافر ته نه پیغمبر سم کافر ته خیري کړی چې اللهم دمر دیارهم وزلزل اقدامهم یا الله کورونه وران کی یا الله پاک د اجتماعیت ختم کی یا الله پاک خپل عذاب په سمودیانو غنتی نازل کی کافر له خیري کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله په خپل هم قتل الخراسون الله فرمای هټ کلیان دي تباشی د کافرو د پر الله تعالی په خپل باندې ویلي په قران شریف مداشره چې نه موږ خلق یو بل ته شریعت او یو بل ته خیرې مکوي خپل زناور ته مکوي ځان ته مکوي بچو ته مکوي خیرې نه دي پکار په زنانو کې د خیرو چې ده شر ډېره سیوار لعن تان ویډر کو ځکه جهنم ته بځي ویل دویم د پاره تکفرون العشیر تاسو د خپلوانو د خپل سړو او هغه خلک چې هغه ستاسو قبيله او ستاسو قوم او ستاسو خاندان خلک دي نو ناشکر در پکې ډېر زنانو ته ویلو پلار چې ټول عمر لور لا کپڑے کوي او ارس کوي او کلور له یو رسور نه کړل وای زمانہ پلار ډېر سپیره پلار مې دی والله چې پیدا شم نو پلار نو خیر ونه کتلو کرور بټول عمر خور له خدمت کوي اورس کو طاهرا لا وای دایمه سپیره رور دی او که خاون ځان خاوندانو ځان مړ کړل چې خاون ټول عمر د خزي د پاره حلال امر راوړي حرام امر راوړي جایز هم کوي ناجایز هم کوي مور هم پرې خو د پلار هم پرې خو د رونه هم پرې خو دل او دغه یو خزي واغستله او چې داسې یو ورځ داسې وشول چې سبا دې بس خبره کړې و نه منودل شي وایي زرا واده شي مکنه چې زما صاحب دې کور کې خوشحالي ونه کتل او زما د خدای غفلار غر کې جتاله درکولم او زما د خدای پاک غفلار د سکی تاسو سپیره کور لور کولم او دا سپیره کور ته دي زنانم د عادت ته کنه نبی علیہ السلام فرمایي تو کفرون العشیر تاسو د خپل هغه خلک ټول باندې تاسو سره احسان کړی په یو غلطي باندې ټول هر څه په خپل باندې پراکا کوي ځان دې ناشکری به چانه کوي ښا چې دا سره کړی دي نو دا غي ستاینه پکار ده څوک در سره خو کی جزاک الله ورته وایا کنه نبی علیہ السلام زنانو ته ویلو ویلیو در پکې دا کار دی ویل ځکه به جهنم کې ډیری دي وی درم کار در پکې دا دی چې تاسو کې ناقصات العقل والدین ویل تاسو کې د عقل کمواله دی ناپوهه سړور الله پوهه ورکړي دا حضور وري نو پوهان خلق د خپل ناپوهتیا په وجه باندې غرق کوي بنی اسرائیل نبی علیہ السلام فرمای بنی اسرائیل د خزو د وجه نه غرق شي فإن أول فتنة في بني إسرائيل كانت في النساء د زنانو سړی بڑی روخیار خو سړی ښځه به دوکه او یې بیزته به نبی علیہ السلام فرمای عقل من خلق چې دوکه کوي تاسو رقم عقلی وجدار عقل هم خراب دی عقل هم یو خبره ته سوچ نه رسیږي او د سړی نه مانی سړی ستاسو مني سړی دوکه تاسو رقم عقل خبره چو مني او د سلورم خبردارا چې وناقصات الدین دین کې هم کمواله په میاش کې سورځي راځي منځونه او لسونه نشي کوله عبادت نشي کوله روزي نشي نیوله نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه سلور وجې زنانو د پاره ذکر کړی دي خدا سیدا چې زنانه غریباران خو هم د دین نه بالکل بے خبر دي بالکل بے خبر یعنی دا سری زنانو غریباران نموز ورتل نموز نه ورځي دعاګانې ور نه ورځي قرآن شریف تلاوت نه ورځي ورلا او زنانه غریباران بالکل دغه ټیویانو مړې کړلې مړې دا غټ غټ ټیویانو د سړو لګولې دي او خځې ورته شپه ورځ ناستي په کچن کې ورته ولګو وسه او چې غریب دا بیبي مبارکه چې بیا روان نه په گاډي کې مرته سړی ولګو چې د بیبي مبارکه چې ده په گاډي کې ټي وي ګوري دي او دغه لوس د دې بیوټي پارلر ته چي بیوټي پارلر کې مو لګېدلې دا کدا محترم چې دا بغیر ټي وي نه دي ساخي دي بغیر ټي وي نه وخت نه پاس کی او دا چې په هسپتالونو کې مرته ولګول او په سکولونو کې پته نه لګي چې ولګول کو نه لګول
او بس پته ځای نه چې جومات پاتې دی نو د جومات ته ښځې نه راځي که نه دلته به هم لګولي شکر دی چې ښځې نه راځي که نه دې محترمو له به خلکو دی د اسمبلی ټول ممبران او وزیر اعظم او صدر یې ټول یې دوکه کړلی دا ټول قوم یې په شړه سر کړی دی دا د ښځو دا بل دی او دا د ښځو دا بل دی او دا د ښځو دا بل دی لکه د خدای بندګان تاسو ښځو له حق نشئ ورکولی او ښځو خبرې کوئ دا ښځو د راشئ ټول پرېږدوئ بس خبره به ختمه شي که نه راشئ د ښځو ته پرېږدوئ د ممبرانو صاحبان دومره پوهان هوښیار سړي او بغیر د ښځو نه د بیلونو نه بل سړی بل چا پاس نه کړو دا د ښځو دا بل دی او دا د ښځو دا بل دی او دا د ښځو دا بل دی او دا د ښځو دا بل دی انسان حیران شي هغه سوات کې یو ماشومه وه زه خیره په هغه وخت کې په حج کې وم خو هغه یوې ماشومې هم دا ټول پاکستان خلک دوکه کړل زموږ دا خړسري ور هلته مو ورالل دغه شان په زرګاو او په سونو جنکۍ مړې شولې خلک ورسره ظلم وکړی دی په یوې ملاله پسې نښته یې خو دوکه شولې که نه خلکو دوکه کړلې انجیوګانو دوکه کړلې انجیوګانو هغه یونیورسټاو ډک دی نو داسې ده چې دا ټول قوم یې دوکه کړلو په یو ماشومه باندې او پنډونه قایمي وو د ظالمانو ټول وطن په ټول وطن کې ظلم روان دی کمه بچی به ته انګلینډ ته بوځې به مونږ وایو د خپل وطن چې دا جوړول پکار دي او ټول انجو باندې پابندي ولګوه دا خو زموږ بچیانو ته او زموږ لوڼو ته غلط پیغام ورکوي غلطه خبره کوي ورته خو زموږ دا خلک خو پرې نه پوهېږي که نه موږ خلک پرې پوهېږي نه نو داسې ده چې موږ دا خبرې کوو خلک وایي مړه دا څه لیونی دی انتها پسند دی خو دا زموږ د زړه جذبات دي ځکه وایم خلق نه پوهېږي والله که خلق پوهېږي یعنې خلکو کې نو شعور نشته پوهه نشته زه کله سختې خبرې وکړم که خلک په سختو خبرو پوه شي کله نرمې خبرې وکړي چې هلکه لکه حلوا خورئ جنت ته به ټول ځای حلوا خورو زه هم که په دې خبرو څوک پوه شي هلکه په حلوا کې هم جنت شته دی زه ته خو حلوا هم وخوره جنت ته پکې خو ته خو حلوا هم نشې خوړلی اوس لکه خلکو د پوډرو کار شروع کړی دی حلوا خو ختمه شوله پوډرو کار شروع چرسو خلکو کاروبار شروع کړلو او د یوې ټرې کار دی د بلې ټرې کار دی ټرو کار خلکو شروع کړل او شرابو کار شروع شولو مونږ وایو حلوا نه خو هم ته لاړلې که نه او چرسو بم ته خلک ور واوښتل 2 نمبر کار ته خلک لاړل دا شیزونه خلکو شروع کړل دي نو نه په سختو خبرو د خلکو دماغ ایښ شو نه په نرمو خبرو ایښ شولو دا سیرت النبي صلی الله علیه وسلم تذکره دې لپاره کوو زموږ سره ډېر ښکلی دین دی ډېر پاک دین دی ډېر پاک دین دی ډېر ښکلی دین دی زموږ سره او ډېر لوی پیغمبر چې د جبریل نه مقام چت دی سدرة المنتهی تر د الله سره به ملاقات کېږي د معراج په واقع کې را روان دي نبی علیه الصلاة والسلام ته الله پاک جهنم هم ښودلی دی جهنم هم بلکل د مجرمانو دپاره ګناهګارو خلکو دپاره الله پاک تیار کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم د دې معراج د واقعاتو تذکره د خپل یقین او د خپل ایمان د استحکام دپاره مضبوطیا دپاره د نبی علیه الصلاة والسلام د دې واقعي تذکره کوو دې نه پس به د نبی علیه الصلاة والسلام د سدرة المنتهی نه پس به الله پاک پیغمبر علیه السلام په خپل قدرت پورته کوي به د جنت د سیر نه پس د الله عرش دی او نبی علیه السلام د هغې نه پس د الله دیدار ته تللی دی او بیا ورته الله پاک یو 3 ښکلې تحفې ورکړي دي د هغې تذکره به انشاءالله تعالی کوو انشاءالله که جملي و باقي د نبی علیه السلام د معراج واقعات په سبا هم وایو الله پاک نبی دعا ده چې الله پاکه مونږ زموږ د ایمان او زموږ د یقین د مثبتولو او د استحکام کولو الله پاک توفیق هم راکړي او الله تعالی زموږ د زندګۍ نه حق قسم جرمونه الله پاک ختم کړي او زموږ د زنانو هم الله پاک دین طرف ته او شریعت طرف ته مخ راواړي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله
نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا